علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوښار مصري بانده کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتها شوې ده ظالم خاوند خپله ښځه په چاړه باندې حلاله کړه ډېره زیاته په بد حال باندې قتل کړه ظالم خاوند داسې کار ولې وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي نوښار مصري بانده کې د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده یو بدبخته خاوند خپله ښځه په چاړه باندې حلاله کړه او هغه حلالولو نه بعد بیا د ښځې په بدن کې په چاړو باندې غوځارونه وکړل هغه ښځه یې د هغه غوځارونو په وجه باندې ډېره په بد حال باندې قتل کړه دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ده موږ حکومت پاکستان ته پولیس ته د التجا کوو چې دغه ظالم خاوند دې ونیولی شي ظالم خاوند نیولی شوی دی دغه ظالم خاوند ته د ښه بدترینه سزا میلو شي ځکه چې دغه ظالم ډېر زیات ظلم کړی دی په ښځه باندې ډېر زیات ظلم کړی دی ښځه یې ډېره زیاته په بد حال باندې قتل کړې ده دوستانو الله دې دغه ظالمان تباه کړي د دوی مور او پلار په چغو چغو باندې جاري وایي زموږ لور سره یې ډېر زیات ظلم کړی دی ما خو یې لور ورکړې وه چې زما لور به دا خوشحاله ساتي خو ما ته څه پته وه چې دا بدبخته ظالم کس به زما په لور باندې دومره ظلمونه کوي الله دې وکړي چې کم هر کس ظالمان وي الله دې هغوی له په خپله توره باندې سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام